نو د صلاحیت او د قوت د نشوالي د وجنه هغه د امانت د بار پورته نه کړی شو. نو په اسمانونو کې دا صلاحیت او قوت وو نه په ځمکو کې وو نه په غرونو کې وو، ځکه چې هغه صلاحیت او قوت عقل له او دغه عقل دا الله جل شانه انسان ته ورکړی او بیا دې عقل پسې شاته جذبات دي او هغه جذبات اوچتیږي د بعضې قوتونو نه چې یو د بدو عملو قوت ته هغې ته فجور وي او یو د نیک عمل قوت ته چې هغې ته تقوا وي. دا مادې په دې انسان کې پرتې وي، دا په بل یو څیز کې نشته. کومه ګناه چې انسان کوي دا غرونه او اسمانونه او ځمکې نشي کولی، کومه نیکي چې انسان کوي دا غرونه او اسمانونه او ځمکې نشي کولی، دی هغه بحر امانت نشي اوچتولی. نو الله جل شانه چې کله انسان ته دا وړاندې کو انسان اوچت، ولی انسان الله جل شانه جوړ کړی داسې و چې په هغه کې دا صلاحیتونه ایښي، دا بار امانت انسان پورته او بیا د دې لوزم الله جل شانه غشته دی. قرآن کریم کې بل ځای الله پاک فرمایي الست بربکم قالوا بلا. څومره انسانان چې دا تر قیامت پورې د دنیا ته برازي او دی په عام ضابطې سره لکه څنګه چې انسان پیدا کیږي دا ټول به پیدا کیږي. د دې پیدایش نه مخکې الله جل شانه دا ټول اول پیدا کړل او د نری مخلوق په شکل کې به دی ته چې څنګه روح ورکو نو داسې ورته عقل هم ورکو، پوهه او سمج هم ورته ورکو. دغه وخت کې ته الله جل شانه دا وعده واغشت زه ستاسو رب یم، تاسو به زما ربوبیت منئ او که نه؟ قالوا بلا، ټول وویل چې او. بهر حال دا اقرار او اعتراف هر یو انسان کړی. اوس د هغې نه پس د هغې نه روګرداني کول دا خپل لوز د الله جل شانه سره ماتول. نو عرض مې دا کولو چې په هر دور کې په هر زمانه کې چې د انسان کومې ذمہدارۍ د الله جل شانه د طرف نه الله پاک په ده باندې ایښي دي هغه پېژندل او هغه پوره کول لا انتهایي ضروري. دی وخت کې مسلمان ته څه کول پکار دی؟ تاسو ته پته ده چې د اسرائیلو د یهودیانو جنگ او د هغوی حمله په فلسطین او غزه او مسلمانانو باندې تعداد او شمیر په لحاظ سره کم، د وسلې په لحاظ سره د نش برابر او د هر څه په لحاظ سره ظاهري قوت او طاقت د هغوی سره کم. بل طرف ته یهود چې هغوی سره خپله سلاح او وسله هغه هم ډېره زیاته ده او نوي او جدید ټکنالوژي ده. بیا هغه داسې دی لکه د چا چې لیپالک وي، متبنا زوی چاته ویلي او اولاد یې ني او ډېر په خوارو سره لویوي. د ټولو کافرو دپاره، د امریکې دپاره، د یورپ د ملکونو دپاره، کاغه برطانیه ده، کاغه فرانس دی، کاغه جرمني دی، کاغه بل یو ملک دی، د هغوی دپاره د ده مثال داسې دی لکه دا وړوکی ماشوم چې شان اغشتی او هغه پالي. هر قسم هتیار، هر قسم سیزونه هغه ورکړي. او تاسو نه دا حالات مخفي نه دي چې غزه په فلسطین کې یو وړوکی غونې ځای دی، وړوکی غونې. مونږ ته د دوی رهنما، د مسلمانانو یو رهنما هغه ووی چې څه د پاسه 2300 مربع کیلومیټر کې ټوله غزه پرته ده. 2300 مربع کیلومیټر کې یو ښار په مقدار باندې دی. دا شمالي، دا جنوبي، دا وسطي، دا ټول په همدغه غزه کې او په هغې باندې بیا په جهازونو باندې بمبار کوه. نو هغه د هغوی هغه آبادي هغه ورانې کنډرې تاسو ته پته ده او بېګناه ماشومان، زنانه
د مور نه پیدا ماشوم د یو ورځ د 2 ورځو هغه پورې پکې شهیدان کیږي. د هغې حالاتو نه پس اوس د ایران سره د اسرائیلو د یهودو چې کوم ځای نه پرېوت او خبرې خو کېږي د لوګې او د اور د خورېږي ورو. ظاهر ده په دې کې به څوک بعضې ملکونه هغه طرف ته وي بعضې به دې طرف ته، لکه څنګه چې امریکا او د یورپ ملکونه د اسرائیلو دپاره لګیا دي، خپل جهازونه خپلې بیړې هغه سمندر ته واچولې او چې هغه پکې راشي بیا به دې طرف ته نور ملکونه داسې دي چې هغه به د ایران سره وي، هغه به د هغې د طرف نه جنګېږي، نو دا اور به اوږد شي. په دې کې پاکستان هم راتلی شي. الله جل شانه د مسلمانانو چې کوم ځای کې دي، یوازې په پاکستان کې دي مسلمانان ډېر دي، الحمدلله زموږ په ملک ډېر دي، د ټولو د دین د عقیدې د ایمان حفاظت وکړي او د جان او د مال نه حفاظت وکړي. او چې کوم ځای کې مسلمان کافر سره په مقابله کې دی، الله جل شانه د مسلمان ته په کافر باندې غلبه او بری ورکړي او الله جل شانه د اسلام په ټولو باطلو ادیانو باندې غالب کړي. دې وخت کې مسلمان ته څه کول پکار دي؟ د قرآن کریم د دې آیت پر رڼا کې الله جل شانه فرمایي وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تاسو تیارې کوئ د کافرو دپاره چې څومره ستاسو وس کېږي قوت او طاقت. دا د الله جل شانه کلام دی، قرآن پاک زما مخې ته پروت دی، صیغه د امر ده، حکم د الله دی. او تاسو ته ما ابتدا کې وي چې دی مسلمان او دی انسان د الله جل شانه سره لوس کړی دی چې یا الله ستا حاکمیت ستا ربوبیت منم، ته زما معبود یې. کوم امر او حکم چې الله جل شانه انسان ته څه وخت کوي په هغې کې د انسان فایده ده، د دنیا او د آخر فایده ده. هغه منل د ده لپاره انتهایی ضروري دي، یو په دې لحاظ سره چې د الله بنده دی، بل په دې لحاظ سره چې زما او ستا په فایده باندې اوس موجوده فایده پس کې ده، پر روان وخت کې پس کې ده، هغې نه الله جل شانه ډېر ښه خبر دی، ما ته دنیو خبر. کله کله انسان په ظاهري فایدې پسې لاړ شي، د ده نه هغه حقیقي فایده فوز فلاح کامیابی هغه ته پاتې شي. نو دې وخت کې عرض مې دا کولو چې یو خو دعا کول پکار دي. دعا د دعا هم آداب دي. اوس بعضې خلک دعا کوي نو دعا مختلف طریقې سره کېږي. ما ته یو کس پرون ووی چې دی که خو ایران هم داسې داسې دی، هغه خو هم سخت دشمن دی د اسلام او د مسلمانانو، روافض یا د شیعه. نو سړی به دا دعا څنګه کوي؟ او هغه ړومبی اول ایران ته کوله. ما ورته نه، دغه وخت کې دعا دا کول پکار دی چې یا الله دا ایران راواخلې او دا یهود پې باندې ښه وډبې، ځکه چې یهود د ټولې دنیا د مسلمانانو متفقه دشمن دی، د جان یې دشمن دی، د مال یې دشمن دی، د زنانو دشمن دی، د مسلمانانو د ماشومانو دشمن دی، د مسلمانانو د عقیدې دشمن دی، د هر یو څیز یې دشمن. او دا دشمن انتهایی مکار دشمن دی، وخت د سر را روان دی چې کله پې زور نی راغلی نو دی وایي چې دا مسلمان خو ما ته اسم نه دی، او چې کله څوک یو څو څپېړې په دې مخ باندې ورکړي نو نن سبا د عوامو حالات داسې دي چې جلوسونه وباسي په دې لارو کوڅو کې، او دی وایي چې اے مسلمانانو، په انګلیش کې وایي فارګیوس ہمیں معاف کرو، منگا معاف کئی، بس تے سٹاپ وار جنگ ادروئی منگا معاف کئی، جنگ ادروئی منگا معاف کئی. په دې طریقه باندې هغه خپل ځان بچکول غواړي او مسلمان ته نقصان رسول غواړي چې دا مسلمان به ورحمیږي. بعضې ځایونو کې دغه چکې دي ویډیوګانې جوړې کړي دي چې تاسو وګټله مونږ بیله، تاسو وګټله مونږ بیله. چرته کې د دی هغه ګروګان د یهودیانو چې هغه دومره لوی لوی ګیر دي چې بډې ته یې رسي، هغه راغونډي او مناجات او په دعا کې لګیا دي.
او دا دی د چا نه دا دعا غواړي؟ دا الله جل شانه نه غواړي. دی وایي موږ په آسماني کتاب یو. عجیبه خبره دا ده چې د دی د عبادت ابتدا د بیګل نه، د باجې نه او د دې څیزونو نه کېږي. اول بیګل ووایي او بیا د هغې نه پس مناجات شروع. دا کار یې شروع کړی دی دا صرف او صرف د خپل ځان د بچ کولو دپاره. دا جړه او فریاد، دا مناجات د دی هغه وخت کې نو چې کله دی په غزه باندې د دی حکومت بمبار کوي، اوس هم لګیا دي کوي او تباه کل. هغه ټایم کې دی په چا جوړلی، هغه ټایم کې دی خپل حکومت ته دا ویلي چې دا جنگ بند کا. په کاردار چې دغه عوام په لارو کوڅو کې راوته په حکومت یې زور اچولی، په دی کې سر برآورده خلک شته. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې د دعا طریقه م زده کوي. دی وخت کې دا دعا کوي چې یا الله د اسرائیل داسې تس نس کې د هغوی نه زیات لکه څنګه چې د غزې مسلمانانو سره کړي، چې څنګه یې د هغوی کورونه وران کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا غوښتې ده، اللهم دمر دیارهم، اللهم دمر دیارهم، یا الله د دوی کورونه وران کړي. هغه خو یې هغه ټایم کې غوښتې وه چې هغوی د مسلمانانو کورونه نه وران کړي. اوس هغوی د مسلمانانو ټوله غزه او کورونه وران کړي دي، ته بیا هم هغوی ته دا دعا، دا خیرې ورته نه کوې او دا بد دعا نه کوې. بیا به تا نه سړی نوره څه توقع وکړي. اللهم شتت شملهم، یا الله د دوی حاجات داسې اونولې لکه څنګه چې په ځمکه سړی دانې نولي او بیا یې راټولول ګراني. اللهم خالف بین کلمتهم، یا الله د دوی په خپله کې پرایې کې اختلاف واچي، یو بل سره یې وجنګې چې یو بل سره ټکرې ورشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعاګانې غوښتي. اللهم زلزل اقدامهم، یا الله د دوی قدمونه د میدان د جنگ نه اونړې، دی لرې کې ویې تښتې. دا دعاګانې د یهودو لپاره غوښتل پکار دي. دا دعا وکړئ چې اوس سره دا ایران نښتی دی چې دا ایران یې ښه ووایي، داسې یې کي تس نسي کي. د غزه د مسلمانانو څومره شهدا روزانه اوس هم کېږي په هغه حالت کې چې په هغه ټوله علاقه یې کنډرې ده. په مسلمان باندې ستا زړه نه خوږېږي چې هغه مري، هغه ټوکړي کېږي او په هغه باندې ستا ترس راځي. نو عرض مې دا کولو چې دا دعا کوئ چې یا الله ته یې پې ښه وډبې، ښه یې ووایې. رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې خلک وایي چې د کافر دپاره دا دعا کو چې هغه ته د ورانۍ او د هلاکت دعا مه کو، د خیر دعا کو. د الله رسول د کافر دپاره بد دعا کړې ده، خیری کړي دي او مختلفو ځایونو کې مقاماتو کې کړي دي. ته د کافر دپاره بد دعا او خیری نه کې. دې نه معلومېږي چې ستا ورسره څه یاري شته، یا دې د ترور زامن کېږي. ځکه خو بد دعا نه کې، خیره نه کې. دې دنیا کې د مسلمان بعضې کسان دوستان دي او بعضې دشمنان دي. کوم چې د الله دوست دی هغه ستا دوست دی، هغه مؤمن دی، مسلمان دی. اگر که د دنیا په بل سر کې وي، شرق کې دی، په غرب کې دی، په شمال کې دی، په جنوب کې دی، هغه ستا دوست دی، هغه ستا رور دی. مؤمنان د یو بل رونه دي، د یو بل دوستان دي. او په دې دنیا کې چې کوم کس د الله دشمن دی هغه ستا هم دشمن دی، ځکه چې ته د الله او ستا دوستی د الله سره ده. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. او الله جل شانه بل ځای کې فرمایي الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. الله دوست دی د مؤمنانو. نو چې کوم کس د الله دشمن وي، شیطان د الله دشمن دی، هغه ستا هم دشمن دی. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان ستاسو دشمن دی، په دشمنۍ ونیسئ. دا هغه دشمنی بالکل واضح ده. کافر د الله دشمن دی، په دشمنۍ یې ونیسه. دغه کافر چې مسلمان شي بیا زمونږ ورور دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کافر رالو د احد په موقع، وسله یې ځان سره تړلي وغیر چاپېر، غشي، لینده، نیزې، برچه وسره، نیزه وسره، غشي ځان سره تړلي، لینده یې تړلي وه، توره یې لاس کې وه. ورته وایي چې اقاتلو ام اسلم ثم اقاتل. زه اول وجنګېږم که نه ډومبی مسلمان شم بیا وجنګېږم. دا کافرو دغه وخت کې مشرکو
کله کله بعضې مشرکان هم سنرتوبې کړی په مسلمانانو باندې، الله جل شانه د هغې نرتوب د وجې نه بیا هغه سره خمو کی په دنیا کې د ایمان راوړو توفیق ورکړي. د مسلمانانو سره وتوبې، زه تاسو سره په تپه کې ودرېږم او دوی سره جنګېږم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اسلم ثم قاتل، او کما قال علیه الصلاة والسلام اول مسلمان شه بیا جنګېږه. هغه ځکه چې د اسلام نه بغیر ستا قتال نه دی معتبر، او د اسلام نه بغیر ته کافر یې نو ته زمونږ دشمن یې. نو هغه کس مسلمان شو، کلمه یې ووی، وی اوس وی توره والو جنګېږه، دا ټول ستا رونه دي، دی سره شه جنګېږه. هغه د هغه نوم دی اسیرم. اسیرم جنګېدو په همدغه جنګ کې شهید شو. نه یې فرض مز کړی دی، نه یې فرض روژه نیولې ده، نه یې زکات ورکړی دی، نه یې حج کړی دی، نه یې بل یو عمل کړی دی. صرف او صرف د الله د دین لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع کې د الله د دین د دشمن سره د کافرو سره جنګېدو شهید شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل عمل قلیلا و اجر کثیرا، عمل قلیلا و اجر کثیرا، عمل لږو کو او اجرونه ډېر وګټل. لږ عمل یو 100 منټونو یا د غنټو په حساب سره به جنګېدلې، ځکه چې د مونځ وخت پکې نه دی راغلی. و اجر کثیرا، او اجر ډېر وړو، ولې شهید شو. بهرحال کافر د الله جل شانه دشمن دی، د الله د پیغمبر، د الله د دین، د قرآن پاک د مسلمانانو دشمن دی. هغه سره ستا مرستې نه، هغه دپاره بددعا کو، خصوصا هغه کافر چې هغه په مسلمانانو باندې خپل ځمکه او خپل کورونه تنګ کړي. او دا یاد ساتئ چې دې ټیم کې دغه دعا چې ایران په باندې لګیا شي وخې وډبوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او مسلمانان خو د دوو کافرو جنگو ملکونو، او مسلمانان د یو کافر ملک سره په هغې خوشحالېدل. په ایران کې کسرا او هغه زمانه کې، او کسرا کافرو، خو داسې کافرو چې اور ته سجدې کولې، آسمانی دین یې نو، آسمانی کتاب وسره نو، پیغمبر وسره نو راغلی. مجوسو، زرتشتو، کلونو باندې به اور د هغې په دغه کې بلیدو په عبادتګاه کې، او هغې اور ته به پرستش کول، هغې ته به سجدې لګولې. او بل طرف ته روم سره د هغې جنګ و، قیصر سره، هغه روم و، او د روم خلق هم کافرو، خو هغې اهل کتابو. د دنیا کافرو به هغې ته وی چې دا کتابیان دي، دی په دین باندې روان دي. هغې پیغمبر منلو، هغې کتاب منلو، او هغې هم کافر. او د کفر ثبوت او دلیل یې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قیصر ته خط استولی دی، اسلم تسلم، مسلمان ہو جا تم محفوظ ہو جاؤ گے، مسلمان شا تب محفوظ شي. کدی مخکې نه مسلمانانو بیا ورته د الله رسول خط څنګه استولو؟ کافرو. د دې ټول لښکریان کافر دي. یو دلیل دا دی. بل دلیل دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزوه تبوک کې د ده سره د جنگ دپاره تللی و. وی د روم یو لوی لښکر را روان دی، په مدینه باندې حمله کوي. د الله رسول ټولو مسلمانانو ته امر وکړ چې یو بم نه پاتې کېږي په خپل کور کې، ټول وځئ. صرف هغه کسان پاتې وو چې څوک ړندو یا ګوډو یا شلو یا د چا بل یو عذر او یا هغه منافقینو. د الله رسول نه د دروغو بانې ورته وکړې، ځان یې پاتې کو. چا وی زما کور په ډډه دی، په ځنګل کې دی، زنانه دي پکې، څوک شته دی نه، سړی نارینه، چا سوی چا سوی. عام اعلان نفیر عام شو، د الله رسول روان شو. وی چې رومیان کافر راځي او په مدینه حمله کوي، نو چې مونږ مخکې لاړ شو او د هغې علاقه باندې حمله وکړو. تبوک ته هلته وی روم لښکر راځي. هغه زمانه کې تبوک د جزیرة العرب د مسلمانانو د حکومت نه بهر او په شام کې داخل و. نن سبا تبوک د سعودي عربستان د جزیرې شمالي اړخ کې پروت او سعودي عرب کې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تبوک ته لاړو
رومیان رانل پاغي باندې رو پریوت، نو چې د الله رسول هغه سره جنگ تتلو نو دا مسلمانانو کافرو. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانہ کې د پیغمبر علیہ السلام په زمانہ کې په آخر کې جنگ شوه، خپل مبارک نو تل خو صحابه استولی، حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه، جعفر طیار رضی الله عنه، عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه دا امیران مقرر کړیو او دی شامیانو سره دی رومیانو سره د جنگ د پاره د صحابه لخر واسطو. زید ابن حارثه رضی الله عنه امیر مقرر کو جنډه بده سری او دا یو فرمایل چې د شهید شي نو بیا به دا جنډه دا حضرت جعفر رضی الله عنه غلی د علی سے برورو او د پیغمبر علیہ السلام د ترزو او کاغم شهید شو نو بیا به دا جنډه عبد الله ابن رواحه خلی یعنی امیر باغی او کاغم شهید شو بیا د مسلمانانو خپل خوخه ده چې کوم یو کس امیر منتخب کی هغه امیر شي. دا لخر لاړو دی جنگ ته وی جنگ موتا، دا د رومیانو سره شوه دی او دا رومیان اهلی کتابو لیکن کافرو دا الله رسول سره جنگ کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک په منبر ناستو په مسجد نبوي کې هغه د الله رسولو الله جل شانه په وحی راستولا او صحابه ناستی او صحابه ته وی صحابه ته چې زید ابن حارثه شهید شو. بیا سات پس وی چې او دایو فرمایل چې جنډه اوس جعفر طیار وا جعفر واغشت او بیا سو وخت پس یو فرمایل چې جعفر هم شهید شو. بیا یو فرمایل چې جنډه عبد الله ابن رواحه واغشتا، بیا سو وخت پس فرمایل چې عبد الله ابن رواحه هم شهید شو. بیا چې هغه شهید شو بیا حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه په خپل مخ کې شو او جنډه اوچته کا بغیر د مسلمانانو د مشورې نه جنگ کې خو مشورې نشي کېږي، جنډه اوچته کا او امارت د مسلمانانو شروع کو او فتح اومنته د دشمن په لخر باندې. نو د الله رسول فرمایل چې اوس جنډه واغشتا او مشری واغشتا په خپل سیف من سیوف الله، دا الله توری دا د حضرت خالد ابن ولید لقب د سیف الله، دا الله توری. یو شاعر وای توری ډیری دی خزړه د خالد غواړي، ته خالد بن ولید شجهان ستاره. هغه واغشتا او بیا هغه مسلمانان په کافرو بریو منتو را روان شو. دا د الله رسول داسې بیانور لکه څنګه چې نن سبا ته په سکرین کې ویډیو ویني، هغه زمانه د دې خبرو نه وه. او آل ته په موته کې جنگ دی په شام کې او دلته د الله رسول مدینه منوره کې په منبر باندې مبارک ناسته، لیکن پیغمبر وی الله جل شانه د هر څه خبردار دی، هغه علیم او بصیر دی او هغه په پیغمبر باندې وحی نازلې د وحی په ذریعه ټول بیان او د جبرئیل کولو د الله پاک طرف. نو عرض می دا کور زما عزتمند شه دا دشمنو، لیکن د بدر په موقع د دې رومي کافر د ایران د کسرا سره جنگ شو. نو چې کله و کسرا غالب شو د دې نمخ کې جنگونه شوي چې کسرا به غالب شو د ایران کافر بادشاہ مجوسی، نو هغه وخت کې به کافر خوشحالي وکا او مسلمانانو ته به پیغور ورکولو چې څنګه دی غالب شل داسې به مونږ هم تاسو وهو. او چې کله به قیصر غالب شو نو بیا مسلمانانو خوشحالي کوله او کافرو ته به وی چې دی غالب شل مونږ هم تاسو سره داسې کوو. د دې نمخ کې په آخري جنگ کې کسرا غالب شو په قیصر باندې او قیصر نه ټول عظمت اغشتي و. بیا دومره قیصر دن لاړو چې مشرکین او د مکی خوشالیانو کې دا د هجرت نمخ کې مسلمانانو ته وی چې څنګه سمې وړه بول او څنګه خپل ځان نشي سمولې، دا ملک او د حکومت بیا د قیصر نشي جوړې دي. مسلمانان خپو حالانکه روم کافر دی خو کسرا دا غې نه زیات شدید دی، سخت ہے. رومیانو بادشاہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خط هغه لوستو هغه خپل کړو، هغه ځان سره د آتی په غاښ کې دنه محفوظ کړو سنبال کړو. او کسرا د ایران بادشاہ مجوسی او کافر د الله د رسول خط اوشلولو ټوکړي ټوکړي. دا کفر کې فرق دی. امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب کې صحیح بخاری کې کتاب الایمان کې وای بابن کفر دون کفر، یو کفر د بل کفر نه کم. نو دا د کفر دون کفر والا مسله وا.
مشرکینو پیغورونه شروع کړل مسلمانانو ته چې تاسو مرګري وډبول اوس به تاسو سره مونږ داسې کوو. په دې کې آیات نازل شل سورې روم ابتدایي آیات. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الله پاک فرمایي الف لام میم روم مغلوب شو دی نږدې ځمکه کې یعنی شام، وهم من بعد غلبهم او غید مغلوبیت نه پس یغلبون فی بضع سنین یو څو کالو کې بدن نه غی غالبیږي. ابو بکر صدیق سے مومن وی دا الله حکم منی. نن سبا خو عجیبه وخت داسې رالو چې مسلمان هغه وی دا د خدای حکم دی، خو ته ماته وښیه دې کې فایده څه ده او په دې کې نقصان څه دی. سود حرام دی نو ولې حرام دی؟ په دې کې نقصان څه دی؟ دا شی داسې دی نو ولې دا شی شود حرام دی ولې حرام دی؟ په دې کې نقصان څه دی؟ دې د الله جل شانه په حکمونو کې کیری کوي، تحقیق کوي. تا ته قانون شپلاس کې خو نه درکړي. الله جل شانه د دین هر یو اصول او هر یو جزئیه، هر یو فرع او هر یو ضابطه دا د الله د طرف نه ده. واړه احکام غټ احکام ټول الله د طرف نه دي. د جمعې مس فرض دی، د ماسپخین مس فرض دی، دام د الله حکم دی. مسواک کول سنت دی، دام الله جل شانه پیغمبر ته ویلي چې مسواک کول سنت دی. وړو کې حکم غټ حکم ټول الله د طرف نه. او مومن دی ته وایي چې د الله جل شانه هر یو بغیر د چونو چیرانه. ولې داسې دی؟ ابو بکر صدیق صاحب چې څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک خولې نه د آیات واوریدل نو فوراً مشرکین ته لاړو. د دې حقیقت څه دی نه بل څه د دې انجام به څه وي؟ آیا داسې به کېږي که نه؟ هغوی ته وایي شرط کېدو. هغه زمانه کې شرط جایز و. شرط کېدو چې څوک به غالبېږي. ابو بکر صدیق صاحب ته وایي زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې یو څو کالو کې به دنه د رومیان غالبېږي په فارسیانو باندې. هغوی ورته وایي دا هېڅکله نشي کېدی. یو څو کاله شرط کې خو 9 کالو کې به دنه غالبېږي، ځکه چې د یو څو بضع سنین اطلاق په عربی ژبه کې د 3 نه والا تر 9 پورې کېږي. 3 نه تر 9 پورې د الله رسول په مشورې سره آخري حد کې خو 9 کال. 9 کالو کې به دنه غالبېږي. ابو جهل وته وایي صدیق اکبر ته 100 کالو کې نشي غالبېدی. 100 کالو کې داسې ډبولې خوړلې. دی ورته وایي شرط کېدو. ابو بکر صدیق صاحب ورته وایي بالکل 100 خان په منځ کې شرط شو. که چېرې رومیانو وګټله د 9 کالو کې دنه تاسو به 100 خان را کوئ. صدیق اکبر ورته وایي او که رومیانو بایله او فارسیانو وګټله نو موږ به تاسو ته 100 خان درکوو. ابو جهل ډېر خوشحال شو. هغه ته پته و ظاهري اسباب باندې د هغه نظر د صدیق اکبر د الله جل شانه د الله د رسول په وینا باندې نظر او چې الله سوی هغه خبیر او علیم ذات دی. هغه سکی او ما هغه سی وشو په 9 کالو کې دنه رومیانو فارسیانو ته داسې شکست ورکړو چې ټوله دنیا حیرانه شي. په هغې باندې مسلمانان انتهایی درجې خوشحال شو او د الله رسول د هغې خوشحالۍ نه دی منې کړي نه دی چې داسې کوي دا خو کافر دی. نه مسلمانانو نه خلفاو صدیق اکبر دی حضرت عمر فاروق ته دا ټول په هغه مسلمانانو کې چې چا د خوشحالۍ اظهار کړو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله دلته کې دا وشوه. هلته په بدر کې په بدر په جنگ کې کافرو چې 1000 کسانو هغوی د 300 د پاسه نه وهلو غوړل. هغه غم بیل شمله ماته شوه او د خپلو یارانو هغه غم په باندې بیل رالو. نو دا عظیم معرکه و د بدر. عرض مې دا کولو چې دغه وخت کې په دې خوشحالېدل پکار دی چې د یهودیان والو او چې څنګه د غزې د مسلمانانو سره کړي کم از کم دا دعا ورته کو. باقي د خدای خوښه ده چې څه ورسره کوي. خدای دې ذلیل کی او خدای دې تباہ کی، الله دې برباد کی، الله جل شانو دې په خپل لعنت نازل کی. دومره خو کو چې یا الله څه دې غزې مسلمانانو سره کړي داسې ورسره وسو کې هغه څه وسره کېږي لګي.